روټي 5 روپۍ ارزان شو خو هلته وزن کم شو دا څه فایده شو دا خو موږ ته څه فایده نه شو کنه بیا خو ما خپل ریٹ کې صحیح دی بس تو روٹی تو یہ ہے بھائی کہ اگر کم ہو جائے نا تو اس کا یہ ہے کہ اس کا وزن کم ہو جاتا ہے تو بعض جگہ پہ ملتی بھی نہیں ہے وہی پرانے ریٹ ہوتے ہیں وہ کوئی وزن کم کر دیتا ہے تو ادھر تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں وزن کم کرنے کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہے یہی کام پنجاب میں بھی ہو رہا ہے ادھر بھی ریٹ کم ہوئے ہیں لیکن ادھر بھی مل نہیں رہی بعض جو ہے روٹی والے تندور والے وہ دکانیں بند کر دیتے ہیں بعض وزن کم کر دیتے ہیں تو وزن کا مطلب سستی ہونے کا کوئی فائدہ ادھر عوام کو نہیں ہے نو روټۍ قیمتونه حکومت به کم کړي خو دلته لا فلحال بیا امن درآمد نه دی کړی او وزن چې دی هغه خو بس صرف د کاوي دپاره وي خو صرف تپوس کول والا نشته وزن هم کم دی او ریټونه هم هماغه حساب سره دي حکومت خو به کوي خو دلته دی نه کوي مطلب زموږ دا مطالبه ده چې دا روټۍ وزن یې کم کړی دی ډېر زیاته نو مخکې به موږ 2 روټۍ خوړلې اوس 3 باندې کار نه کېږي دا غلا خدار چې وزن یې بیرته دغه کې او ریټ موږ ته کم کړي یاره جی روټۍ خو چې کم دی اوس هم په 20 روپۍ ده که نه او وزن یې مکسې کم دی مطلب چې راواخلې نو تش بادي کار نه کوي او حکومت خو 15 روپۍ ریټ یاد کړی دی خو لکه عوام خو هم چې 15 روپۍ کې که نه حکومت خو چې کم دی د خپله طرفه ریلیف ورکړي خو عوام نه ورکوي هر ځای کې حکومت نشي رسېدی که نه نو مطلب چې عوام لم پکار دی چې یاره د غریبو خلکو صدقو کې لږ خیال وساتي لږه منډه ورسره وایي اوس روټۍ ده په 15 روپۍ ده نو یو غریب سړی خوري نو ده د هغه په لږ صدقو شي نو په 20 روپۍ روټۍ ده او وزن هم چې کم دی وګورې نو 10 روپۍ نی نو وروره په 15 روپۍ خو روټۍ شته دی نه ول 20 روپۍ روټۍ ده او په 40 روپۍ روټۍ ده او بعضې تندورواله په 10 روپۍ باندې روټۍ ورکوي نو دا خو مهنګۍ ده وروره ګراني ده نو سړی ځان له دې خوا وګوره د ورځې ځان له دیاړیو کې وروره په دیاړۍ کې ځان له کور چېرته خرچې بیا پیدا کولی شي لا روټۍ وروره